او ما درس د قرآن شروع کړ نو په دې علاقه کې د خوا کې یو کلی د خورو د دې ځای نه سړی د درې ته لاړ شي او درې نه مخکې خورو راځي په دې کې عالم میا صاحب چې هغه د مولا رشید احمد گنگوهی شاګرد و او ښه سړی و نیک سړی و عالم و وی هغه نه به خلک تلل په اختر کې مبارکه ده د اختر ورځ وه او زه به هلک ومه ګیره مې نه وه راغلې ځکه شیخ القرآن چې فارغ شوی نو دا بالغ نه و نو وی زه د هغه مبارکه ته لاړم چې هغه ته ښکاره شمه او زه که خبرې مبرې پکې وشي وی چې زه لاړم نو زمونږ د کلي یو سړی و محمد عالم بابا نومې و جولاګانو کې و او ډېر ښه سړی و او ما ته یاد دي د شیخ القرآن درس به و نو هغه به راغې نو دلته به دیوال ته ډډه والې وه او ناست به و داسې ملای کړوپه شوی وه بیا ډېر بوډا و او درس به یې اورېده نری تور سړی و تور رنګ یې غونې سکم رنګ یې و نو هغه محمد عالم بابا ډېر نیک سړی و نو هغه به هلته د هغه میا صاحب خدمت کو پخوا به دا نیکان خلک چې به په عوامو کې وو نو دی به د علماو خدمت کو او هغوی سره به ډېره مینه کوله اوس هم شته نو هغه به خدمت کو وی زه لاړم د اختر ورځ ده او ډېر خلک داسې ناست دي مولیان دي ډېر شوي دوه درې سوه او دا ټول به هغه له مبارکه له راتلل زه په وروستو کېناستم لاس مې میلاو کړه شاته کېناستم په دې کې یو مولا راپاڅېده او میا صاحب ته وایي حضرت تا ته پته شته نو وایي د څه وی په دې پنځپیر کلي کې د زړو وهابیانو یو پرخوره پیدا شوې ده زاړه وهابیان سید احمد شهید او شاه اسماعیل شهیدي یادول وی د زړو وهابیانو یو پرخوره پیدا شوې ده پرخوره وی هغه ویل چې ښه ما ته خو نشته پته نورې څه ونه وي وی ما د محمد عالم بابا ته اشاره وکړه او په زه پېژندم وی هغه راغی وی ما ورته غلي غوندې غوږ کې وي چې دا وکړه میا صاحب ته ووایه چې هغه چې هغوی هغه خو دلته ناست دی راغلی شیخ القرآن خو ډېر زړور سړی و امام چې وایي که دی زه لږ خوښ شم خو چې خبره شروع شي امام چې ورته وایه چې هغه راغلی دی وی هغه لاړی ورته یې وویل چې هغه خو راغلی دی وی میا صاحب وی چې کوم ځای دی وی زه شاته پاڅېدم ما چې هغه ورځ ځېمه وی خطی مایاو وی ته چا ځي یې تدبیر کې ما د غلام نبی وی ما ونه پېژانده یو صاحب غلی وی ما ونه پېژانده د نیکه دې څه نوم دی وی ما ورته ویل چې آصف وی ته د آصف نو سې مایاو وی خبر خیلو مایاو وی هغه د خوړ په غاړه چې عرب دی دا مخامخ زموږ عرب دی د نیکه د وختو ما آو وی چې ښه نو تاسو خو مولیان نه وي دا ته څنګه مولا شوې ما بل دا به الله مهرباني وجي وی ما ته وویل چې تا ته پته ده چې ما او ستا نیکه پر زور کړي دي ما نه وی زه راتلم د هنډ نه زما بابا خیجي وه هنډ کې او زه د هنډ نه راتلمه پخوا خو دا پیدل لارې وې نو په دې لار باندې راتلمه نو دغه ځای کې ما څخه لینده وه او ستاسو اروټو پای کې مرغۍ وې نو ما پې ګزار وکړو په لینده یې ما چې په لینده ګزار وکړو نو ستا نیکه راووت او یې دا دې اروټ کې ویلو ګزار وکړو په مرغۍ ما ورته ویل چې مرغۍ وه وی دا که د غوان ویشتي وو او دې اروټ کې ولې ګزار کو ما هسې مې وکړو بس زمونږ دغه خبره روانه شوه
وی هغه ما سره په پردولو شو. نو هغه زه راولو زه راواچولم. چې راواچولم لیندۍ رانه واغسته. ما ته وی بیا به دې وزار نه کې. وی چې هغه لیندۍ واغسته هغه روان شه، زه ورپسې روان شم. نو دغه ډېره حجره چې ده وی په دغه حجره باندې هغه زه ورپسې لړم. وی هغه دننه ستاسو کور و. ما یا اوس هم شتی. وی په هغې اوږده ډوډۍ وه، هغې ته هغه دننه شو. زه هغه کوڅه کې ولاړم. یو مشره ښځه راووته. ما ته یې بچې څه کې دی ځای؟ ما ته هېڅ دې ته یو هلک راغی دی کور ته او ما نه یې لینده واغسته. هغه وی چې ښه هغه دننه لړه او هغه یې یو څپېړه وموږده او لینده یې ترې واغسته. ما لې راړه وي بچې خفه کېږه ما هغه شملې مملې سکیچ درله راوالم او ما لې قدر وکړ او لینده یې راله راکړه. نو ستا نیا راله لینده راکړې وه او ستا نیکه راسره پاوزول کړي وو. دا کیسه د دې له شروع کړه چې ما لږ ځان سره عادت کړي چې دی زړور شي. که ناڅاپي خبره کوله نو خامخا په سړي دغه راشي. نو زه یې اول زړور کولم. نو یې بیا ما ته وایي چې بچې دا مولیان څه وایي؟ ما دی چې څه وایي نو زما مخکې دې ووایي که نه. هغه مولا پاڅېد او هغه وی چې دی خیرات نه مني د مړي. دی وایي چې د مړي په کور کې به ډوډۍ مړي والا نه کوي، خیرات د مړي نه مني. نو ما ورته وی چې او د مړي په کور کې ډوډۍ کول فقهاو دې ته مکروه ویلی وی او دا منع ده. وی حدیث کې راځي. ما کوم حدیث کې دي؟ هغه مولا وی چې مشکات کې حدیث راځي چې نبي علیه السلام یو جنازې له تللی فدعاه امرأته، نو د مړي ښځې والا ډوډۍ وکړه او د هی ضمیر د لاندې لیکلي دي مشکات کې ای امرأة المیت چې د مړي ښځې والا ډوډۍ وکړه. ما ورته وی چې دا حدیث د چا نه نقل دی؟ هغه غلی شو. ما ورته وی چې دا حدیث د عاصم بن کلیب نه دی او دغه د عاصم بن کلیب حدیث چې مشکات راغستی دی نو هغوی رواه ابو داود. دا حدیث ابو داود نقل کړی دی. ابو داود په فلانه صفحه کې چې کله دا حدیث راوالي د عاصم بن کلیب نو هغوی فدعاه امرأة یو ښځې ډوډۍ کړې ولې ضمیر نشته. هغوی فدعاه امرأة دا ډوډۍ یو ښځې کړې وه، دا پته لګي ښځه څوک وه. او دغه حدیث مسند احمد کې راغستی دی. د عاصم بن کلیب حدیث دی او حواله شیخ القرآن وایي چې فلانه صفحه کې مسند احمد راغستی دی او هغوی فدعاه امرأة من قریش، دا ډوډۍ د قریشو د قبیلې یو ښځې کړې وه. سړی د انصارو نه مړو ډوډۍ د قریشو د قبیلې ښځه کړې. دغه د عاصم بن کلیب روایت دی او دغه حدیث د عاصم بن کلیب د جامع المسانید د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او کتاب الاثار د محمد راغستی دی او هغه وی فدعاه رجل دا ډوډۍ سړي کړې وه. دغه د عاصم بن کلیب روایت دی. نو ته چې د چا په مذهب یې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام محمد نو هغوی دغه د عاصم بن کلیب حدیث راغستی هغه وی فدعاه رجل دا ډوډۍ سړي کړې وه. نو د سړي نه راغې نو د قریشو ښځه شوه. د قریشو د ښځې نه راله نو ابو داود وایي یو ښځه وه. د یو ښځې نه راله نو په اتمه صدای کې مشکات والا هغه وایي دا ډوډۍ د مړي ښځې کړې وه نو نقطې والا راولګېد هغه ورته ولیکلې امرأة المیت. دا خو ستا د حال دی. وی چې ما دا وی دا عالم چې دی راسه رانیغ شو. ما ته وی چې بچیا تا ته پته وه سئمت تکالیف الحیات ومن یعش 80 حول الله بالغ یسأمی. زه اتیاو کالو ته رسېدلی ما بوډا یم
او غوږونه مې ډېر کار نه کوي، لږ په تیزه باندې وایي چې زه یې ښه واورم. وی ما خپل اواز تیز کو. وی دې بیا راپاسې بل مولا چې دې درود نه مني چې به نبي علیه السلام پیش کېږي. وی ما ورته وی چې آو زه دا وایم چې نبي علیه السلام باندې د هغې پیش کېږي او د هغې اجر او ثواب هغه ته رسي، خو اوري نه. وی چې حدیث کې راځي، ما کوم حدیث کې دي؟ وی حدیث کې راځي اذا صلیتم علی المیت اذا صلیتم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنوا صلاتکم فانه تعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کله چې تاسو درود په پیغمبر وایي نو ښه یې وایي، ځکه دا په نبي علیه السلام باندې پیش کېږي او ته نه منې. وی ما ورته وی دا حدیث دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل لے، او دا حدیث ابن ماجہ راغستے اور سنن نسائی راغستے، او دا عبداللہ بن مسعود روایت تے. دا عبداللہ بن مسعود دو شاگردانو مشہور یو القمو او یو زازانو. القمہ چه کلدار روایت نقل کئی ناغوی اذا صلیتم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنوا صلاتکم لعله تعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چه درود په پیغمبر وای نو خی وای شاید چې دا پیشی په نبی علیہ السلام نو شاید سره اسمانم را پریوزی، شاید چې اسمان را پریوزی را پریوزی. او دغه حدیث چې کله زازان نقل کئی نو هغه لفظ لعل لري که وروي فانه تعرض علی النبی صلی الله علیه وسلم دا پیش کیږي. القمه مشهور تابعی دی او زازان تقریب کی لیکلی دی هغه شیعه دی. ته د شیعه روایت منې او د مشهور تابعی نه منې؟ اجماع دا وی چې هغه مولا زر مخ پټ کا کېناسته ملامته شو. داسې یو مسله راتله او چې دوی به دلیل وی نو ما به دوی هغه دلیل مات کړ او ما به خپل جواب وکړ. او شیخ القرآن وی ما په طالبګیرۍ کې ښه مطالعه کړې وه او دې ته مې ځان تیار کړی و، ځکه چې بیا به موقع راځي او ما څخه به جواب وي نه. او حافظه خو شیخ القرآن له خدای جیبه حافظه ورکړې وه او دا حافظه کله کله خانداني هم وي. زه چې اوس هم چې په لاره هم په ګاډي او شعر وینم نو ما ته بیا یادي. ما یو بچای ده اوس د عزومي کرنیل دی د هغه کور والا نو ماشومه وه داسې. نو زما په پتون ناسته وه، یو طالب راغی ما ته وي چې ما له چوټي راکړه. ما ویلې وې د مور مې خپه ماته شوې زه کور ته ځم. نو ما ورته ویل زه ورشه. طالب لاړ بیا روان نه دی 2-3 کاله بیا هغه لږه غوندې لویه شوې وه هغه وړه. بیا مې په سره مدرسه کې ناسته وه نو طالب راغی راشه درسې وشو. نو هغه وړې ته وایي فلانی وایي تا زه وپېژندم. نو تاسې ګول ګول وي ستا د مور هغه خپه بیا ښه شوه. طالب اریان شه وایي چې دا 3 کاله پس هم دې ته یاد دي. نو شیخ القرآن له خدای ډېره ښه حافظه ورکړې وه. شیخ القرآن وایي چې ما دا شروع کړل وی دا مولیان ټول غلي شو او حریان شو. او میا صاحب ما ته وایي چې د ماسپښین ټیم دی دا مونځ به وکړو. ما ټیک شوه. وی موږ جومات ته لاړو سنت چې وکړله میا صاحب ما ته وایي چې فقه خو منې که نه؟ ما یاوجي وی فقه کې وایي چې عالم به سنت هغه به مخکې کېږي. نو موږ ټولو کې ته عالم به سنت دی نو ته به موږ له مونځ راکړې. ما ورته وایي چې نه حضرت ته یې او زه به څنګه مونځ وایي چې نه ته په تا پسې به کوو. وی زه یې مخکې کړم او دا ټول مولیان موږ ودرېدو. دوی ودرېدل مونځ چې وشو وی اجازت خلکو اغوسته. ما هم اجازت ورته ما ته یې ورته لږ ایثار شه چې خلک لاړله. ما ته ویل چې ته پوه شوې دا ته مې مونځ ته ولې مخکې کړې؟ ځکه مې مخکې کړې چې دی به بیا په تا فتوی کوي چې ده پسې مونځ نه کېږي.
نو ته به ورته وایې تاسو ما پسې د میا صاحب ځای کې نه و کړی موزه چې نه کېږي نو تاسو ولې راپسې کو او زه درته یو منت کوم ما څه وی دلته مه پاتې کېږه دا ډېر ظالمان دي شاه اسماعیل او سید احمد شهید دی نه دي پرېښودي نو تا به څه پرېږدي چې هغې سره ډېر فوج و او ډېره وسله وه او کافر به دي کي عمر به دي کي بل پر لاړ شه چېرته دیوبند ته لاړ شه یا بل ځای تدریس کو او دوی به تا ژوندی پرېنږدي وی ما ورته وایي چې حضرت ته دعا کو انشاءالله زه به په دوی کې کار کوم زه به همدې پښتنو ته قرآن ښیم او زه به دا خپل عزیزان دا خپل خلک د شرک نه راوباسم ته دعا کوه او بیا چې لومړی مناظره وه په پنجبیر کې نو دا نبي جومات ته مخامخ کور دی او د دې بیټکو په هغې کې مناظره وه او هغه میا صاحب ثالث مقرر کړی شیخ القرآن نو هغه په اس باندې راوستی و او هغه ثالثي کوله او شیخ القرآن هغه مناظره ګټلې وه ډېر به دی دا ووایي او ستا خلاف به کوي څومره چې د دی وس رسي دی به پراپیګانډې کوي دی به الزامونه لګوي دی به هر څه کوي وی میا صاحب چې سئمت تکالیف الحیات ومن یعش 80 حولا لا بلغ یسأمی زه بوډا شوی ما اواز ناورم ولږ په تیزه وایه وهم لا یسأمون دی نه ستړي کېږي